ګرانو مرګرو په پېښور کې د قتل او د شګو په واقعیت کې ورځ په ورځ اضافه کیږي. تیرو 2 ورځو کې په پېښور کې 8 کسان چې کوم دي هغه وژل شوي دي او د رهزنې خو 10 نه زیات واقعیت چې کوم دي هغه دي چې کوم رپورټ شوي دي. پېښور پولیس لګیا دی د څوک په کور کې د اسلحې نمایش وکي فورا دغه خلاف کاروایی وکي 19 دام یو خکار دی. ټیک ټاکرانو چې کوم فاحش حرکتونه وکول هغه خلاف هم ډېر ښه اکشن شو، خو پته نه لګي چې د سټریټ کرایم او دا کم مسلح کسان چې راشي په ښار کې خلک اولی یو خو هغه او تختی په زیاتو کیسونو کې هغه د کراچۍ په شانتي حال روان دی چې د معلومو کسانو ویشتو نامعلومو کسانو ویشتو. پته نه لګي چې پولیس په دې هر څه باندې کنټرول کولو باندې ولې مطلب دا دی چې هغه سي کامیاب نه دي چې څنګه ته د خلکو امیدونه دي، ځکه چې د پېښور پولیس کوم نوی افسران دي په اپریشن کې او په انویسټیګیشن کې دا غینه د خلکو ډیر زیات امیدونه دي. دا ټول واقعیت چې کم دي د دې ډیټیل بدل سول در کوم دي چې هر یو واقع چې کم دا هغه ډیره زیات دردناک واقع ده. بیگانه ابل بیگا د متنو تاڼې په حدود مریم زو کې د جمعات یو امام دی مولانا ادم خان د ماسختن منځ په جمعات کې ورکو په موټر سایکل باندې کور ته روانو په مریم زو روډ باندې نامعلوم کسانو د ماسختن اوويشتو د مړ شو په موقع باندې ملزمان تختیدلو. کله چې دا مولانا سے مړ شو او د کور ته د مرګ خبره ورسېده چې یار مولانا سے چاويشتو نو د مور ته هارت اٹیک شو الته هغه مړ شو. دلته مولانا سے مړ شو الته کور کې مور مړ شو د یو کور کې په یو سکندونو کې 2 مړي چې کم دي هغه وشو. دی حواله سره د مولانا صاحب چې کم یو زوی دی ماشاءالله هغه ډیر زیات قابل الګ دی زکریا دا غنوم دی هغه میټرک گیم په پېښور بورډ کې پوزیشن اغشته او په اف سی کې هغه پوزیشن اغشته او په میډیکل کالج کې د سیکنډ ایئر سټوډنټ دی. خو د مولانا صاحب باره کې چې کم د لکه د خلکو خبره دا وي چې مطلب 100 کالو نه په دې جمعات کې امام او ډیر عجز انسان او تاسو چې کم دی دم ټول عمر سبق په سکالرشپ ویلې دی او ماشاءالله میډیکل کالج ته رسیدلې دی. نو دا ډیر زیات افسوسناک واقعه ده. په دې ورځ باندې د دې واقعې نه 100 غنټې وړاندې د پهاړی پورې تاڼې په حدود کې یو کس ته د اغه سنیچرانو موبایل واغشته د اغه سنیچرانو باندې ډزې کولې د چنګچي یو ډرایور دی د 14-15 سال هغه مشال نوم دی هغه په دغه ډزو لګېدل دی مړ دی. په دې ورځ باندې ناصرباغ تاڼې په حدود جمعه خان کلی کې نامعلوم کسانو عارف نومي یو 35 ساله سړی چې کوم دی دا وجلو د عارف کونډه چې کوم دا هغه چې پولیس ویلي وي عارف په موټر سایکل باندې د ماشومانو د کلونی چې کوم دی دا به خرڅولې او پغه باندې د کور خرچه روانه و دی هم نامعلومو کسانو چې کوم دی وشته دی او مړ دی. دا سي د قتل بل واقع چې کوم دا نو هغه په پندو تاڼې په حدود کې شوی د شفتل بانډه کې دلته نامعلوم کس چې کوم دی هغه پر اسرار تور مړ دی. پولیس وی د ورسام نه دی ملو شوی چې دا چا مړ کړی دی او سپورې د چې کله ورسام ملو شي بیا بکیږي. دغه سي بل واقع وړه عجیب شانتي د فلمونو په شانتي واقع چې کوم دا هغه د پندو تاڼې په حدود کې شوی دا د پندو تاڼې پولیس وی چې دی یو شکمار نیول او بسم الله جان وی هغه بیا د شپې وته چاوي یاره ما پر روډ باندې یو واردات کړی دی پولیس والانه مې موټر سایکل ورسا غشتي او وشته مې دی هغه موقع له بوتلو چې هغه موقع شناخت دیو کې او نقشه موقع جوړه کین نو دی وی چې راځه بسم الله جان پولیس سره تحویل کیو په 2 موټر سایکل مسلح کسرنل پدی باندې ډزیو کې پولیس بچوي دی او د بسم الله جان چې کوم د پولیس په تحویل کې دیم مړ دی او کوم کسانو چې ډزې کولو هغه کوم یو کس د هغه پړس باندې مړ دی خپل مرګره عبد الله. پولیس وی دا دواړه شکمارانو او دا پولیس ته چې کوم دی په مختلف کیسونو کې چې کوم دی دا مطلوب هم دغه سي بیګا د قتل یو بل واقع چې کوم دا هغه د بالا د خزانه تاڼې په حدود نادرن بای پاس باندې شوی ده. ته پولیس وینا ده چې د نادرن بای پاس باندې د شپې 12:30 بجې نه معلوم کسانو یو کس وجلې دي ډزې پکړې دي د مړ دی دا چې کوم کس مړ دی د 45-46 سال عمر دی. پولیس وی کله چې دی له تلاشي واغشته نو پاغه سره په جیب کې اس داسې دستاویز نو چې دغه په باندې دغه شناخت شوی څنګه چې ماته واستوي د بالا مانې تاڼې په حدود کې 100 ورځې وړاندې یو الکو مصور سټوډنټ او هغه شکمارانو موبایل اغشته د تمنډه والد هغه دی وشته او د مصور مړو هم د دې تاڼې په حدود کې د شکو داسې واجبہ شانتي سلسله شروع ده چې په دغه ورځ باندې د غالب وشتو بیا پکې یو ورځ عمداسه 13 شوا چې بل ورځ کله رااله نو بیا پکې دغه پټان کالونی کې شکماران رال د دې تاڼې په حدود کې او د الته یو کس نه پګن پوینټ باندې موبایل او پیسې واغشته بیګا بیا چې کم دی دغه تاڼې په حدود کې بیا یو د شوکي واقع شوی ده
هغه مطلب دا دی چې په بالا مانې کې د یو ورځو کې شکماران چې کوم دي یو ورځ هم داسې نه ده ضایع کړې. دا کامران نومي کس دی وایي زه په رنګ روډ باندې را روان وم، شکمارانو د سره موټرسایکل جنګولې دی، د دنې 125 موټرسایکل هم غشتی دی، غورځولې دی سړک ده، او د دنې 2 موبایلونه مغشتي دي. هغې کې یو چې کوم دی هغه هم د موټرسایکل عمره قیمت د هغه هم آیفون 16 پرو میکس دغسې د یکدود تانې په حدود زرګرآباد کې څه کسان ورغلي دي، د یو کور تالې په رڼا ورځ ماتې کړي دي، د لکونو روپو سامان چې کوم دی هغې د هغې نه پټ کړی دی او تښتېدلي دي. نو په پولیسو په پېښور کې داسې د حیات آباد تانې علاقه د کارخانو دلته یو د کاسمیټک تاجر دی متحد خان دی راغلی او د شپې سامان یې واخیست، دلته کمره کې په خپله کمره کې نامعلومو کسانو وژلی دی او بیا هغه تښتېدلي دي. څنګه چې ما تاسو ته وویل دغسې د پندو تانې په حدود ازرخانې روډ باندې شکمارانو د خیام الله او جواد د دې دواړو وروڼو نه چې کوم دی په ګن پوینټ باندې موبایل اغشتی دی او تښتېدلي دي. څنګه چې ما تاسو د بالا ماڼۍ تانې د محمد طلحه دی د ده سره مشکوکې واقع شوې ده. نو پېښور کې دا یو خو د قتلونو واقعات چې کوم دي دا ورځ په ورځ زیاتېږي. بیا که دې قتلونو ته مونږ وګورو نو دا یو حال و چې اگر به مونږ وی په کراچۍ کې داسې نامعلومو کسان راشي او خلک ولي او مړه شي، مونږ به ډېر حیرانېدو چې یاره د کراچۍ کې کوم حال روان دی. نو هغه حال اوس په پېښور کې روان دی. څنګه چې ما تاسو وی مولانا صاحب چې په متنو کې قتل شو دا ملزمان نه معلوم دي، په حیات آباد کې چې کمرې کې سړی قتل شو دا ملزمان نه معلوم دي، د خزانې تانې په حدود کې چې کم دغه د کاسمیټک دا سوري د 45 سال کم کس چې کم دی دا چې چا وژلی دی دا خو شناخت هم نه دی شوی، دغه ملزمان هم نامعلوم دي. شکمارانو دلته د سړي نه موبایل وتښته او هغه په غلطۍ کې دغه نه چې ډرایور ولګېد دغه شکماران چې کم تښتېدلي دي دا هم نامعلوم دي. نو پته نه لګي چې دا نامعلوم خلک چې کم دي دا څنګه کیسونه دي. ځکه دلته ما څنګه تاسو ته وویل د پېښور سی پی او چې کوم دی میاں سعید هغه هم یو مطلب د هغه شمار چې کوم دی قابلو او تکړو افسرانو کې کېږي. ایس ایس پي مسعود بنګس صاحب ایس ایس پي انویسټیګیشن هم اوس پی ایس پي افسر راغلی د دې خو به وایي چېرې رینکران افسران چې کوم دی دونه انټرسټ نه لي. نو اوس خو دا د تکړه ټیم دی په پېښور کې، خو پته نه لګي چې بیا هم نه د قتلونو واقعات رکاویږي نه د شکو واقعات رکاویږي. آی روز د ګلبهار د ویډیو زه تاسو ته دې کې ښیم، د ټاون ویډیو زه تاسو ته دې کې ښیم چې شکماران راشي او خلک لوټ کی او خپ اسانه باندې وتښتي. نو الله دې رحم وکړي ځکه چې دا ما تاسو ته وایي چې دا هغې بد نه وي، هم د پولیس یو ډېر ښه کار دی. خو چې څومره ټیک ټاکرانو که هغې فحش ویډیو په دوبۍ کې هم جوړه کړې وه نو هغه دې ونیول دلته او هغې باندې اف آی آرونه وکړه. بله خبره چې دې پې کومې دفعې لګولې وې هغه په دویم ورځ باندې عدالت خارج هم کړي. دغسې که څوک په کور کې خپلې تماچې سره ویډیو جوړه کړي نو هغه کس دې ته ډېر زر معلومیږي چې دې ورپسې لاړ شي. داسې خلک پولیس ونیول په دې کې چې پنډۍ کې چېرته ودونو کې هغې ویډیو جوړه کړې وه او اسلحه وه ورسره نو هغه هم پولیس ونیول. خو پته نه لګي چې دا نامسلح کسان راځي په ښار کې خلک ولي خلک لوټ کوي او ښه په اسانتیا تښتي. په پېښور کې د تاڼو بیل پولیس دي، د ټریفک بیل پولیس دي، سیټي پیټرول فورس چې کوم دی هغه بیل دی، ابابیل سکواډ په لاره ته والله که څوک په موټر کې خپلې زنانه سره تللی شي د سړي نه بیل تپوسونه کوي او بیا د زنانه نه هم تصدیق کوي چې دا د خاوند دی یا رور دی او که نه دی. نو دا ټول هر څه دونه زیات پولیس دي، دونه زیاتې ناکهبندیانې دي او د هغې نه باوجود چې کوم دی نه د شکو واقعات کمیږي او نه د قتلونو واقعات کمیږي. نو الله دې رحم وکړي، الله دې زموږ پېښور پولیس له توفیق ورکړي چې څنګه د ټیک ټاکرانو خلاف کاروایانې وکړي، د کورونو کې چې خلک ویډیوګانې جوړوي د هغې خلاف چې کومې کاروایانې وکړي. الله دې وکړي چې دې کې هم دې کامیاب شي.